پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. په دې طریقې سره چې الله رب العزت چا نه مدد نه دی وختی، نقشه ورسره نه وه، په نوې طریقې سره یې اسمان او ځمکه تیار کړي دي. دویم دا چې ان یکون له ولد، څرنګه به شي دې دپاره ولد، ولم تکن له صاحبتون، دې دپاره بیبي نشته دی او بچی به کوم ځای نه راوړل. دریم وخلقه کل شیء، او هر یو شی چې دی دا د الله تعالی پیدا کړی دی، چا هم ذرې برابر الله تعالی سره امداد او د الله تعالی خلقت پیدا شي نه دی کړی. څلورم دا چې وهو بکل شیء علیم، او دا الله تعالی په هر شي باندې علم لري. څومره هم د مخکې آیات کې مو ذکر کېږي چې الله رب العزت څومره دنیا کې نظیرونه، سترګې وغیرې دا نه احاطه کوي، خو د الله تعالی علم نه څوک هم احاطه نشي کولی. بس علم کلي چې دی صرف او صرف الله تعالی سره دی. او بریلیان چې نو هغه هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره علم کلي ثابتوي. لکه دی مخکې ذکر کوي چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. الله تعالی کوم نظیر مطلب علم دی، دا څوک دین احاطه نشي کولی، خو الله تعالی چې د ټولې دنیا کوم نظیرونه یا د هغو علم دی، نو دا الله تعالی سره په قبضه کې دی. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی اسمانونو ځمکې دی. او بل د دې دلیل عقلیه او خبر روانه دي صورت کې ګڼ دلیل عقلیه ذکر کېږي په امتیازاتو کې وه، نو دغه 23 نمبر دلیل عقلي شو. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. ان یکون له ولد، څرنګه به شي دپاره بچی، ولم تکن له صاحبتون، څه نشته دې دپاره بیبي. وخلق کل شیء، او پیدا کړی دی هر یو شی، وهو بکل شیء علیم، او دا الله تعالی په هر شي باندې علم لري. ذلکم الله ربکم، دغه د تاسو رب دی، لا اله الا هو، نشته دی بل اله مگر دا الله تعالی، خالق کل شیء، پیدا کوونکی د هر یو شی دی. فاعبدو، چې کله د هر شي پیدا کوونکی دغه شو، نو تاسو هم همدې عبادت وکړو، همدغه رب کیدلی شي. ځکه چې وهو علی کل شیء وکیل، او په هر شي باندې الله تعالی ذمهوار دی یا قدرت والا دی. لا تدرکه الابصار، نشي خطا کولی. د دې په دلایلو د توحید باندې مطلب الابصار نه مراد دلیل د وحدانیت دی یا د الله تعالی علم. وهو یدرکه الابصار، او د الله تعالی سره ګیروي نظیرونه. وهو لطیف الخبیر، او د الله تعالی باریکبین دی، مطلب په کوم باریکې خبرې دی په هغو خبردار دی. قد جاءکم بصائر من ربکم، یقینا راغلي تاسو ته دلیل د وحدانیت د رب د تاسو سره. فمن ابصر فلنفسه، چا چې وکتل د زړه په سترګو سره، نو دا اندي ځان دپاره دی. ومن عمیه، او چا ړندې شوی د زړه سترګې د دې نه، نو فعلیها، دا په اندې باندې وبال وي. وما انا، او نه یم زه علیکم په تاسو باندې بیا حفیظ ذمهوار. بس د زړه سترګې چا ړندې شوي او چا وغړېدلې، دا دوه فایده او نقصان خپل ځان دپاره دی. کذلک همدارنګې نصرف الآیات، مبینهم آیتونه واضح واضح، لیقولو دې دپاره چې دوی دا ویني چې دا رسته تایید کړي دي، ولنبینه، او مو واضح بیانوم داسې کام دپاره چې هغه پوهېدونکي وي. اتبع ما اوحی الیک، تابعداري کوه هغه څه کوم وحي کولی شي تا ته طرف د رب د تا نه. لا اله الا هو واعرض عن المشرکین، او مخ وړه د مشرکانو، مطلب چې دوی نه ماني بس تا نوره ذمهواره نشته صرف بیان. ولو شاء الله، کچېرې وغواړي الله تعالی، ما اشرکو، کچېرې الله تعالی دا وختلی چې دوی شرک نه وی کړی، نو وما جعلناک علیهم، او مو ته نه ایستولی په دوی باندې حفیظ نگهبان. وما انت، او نه ته په دوی باندې ذمهوار، مطلب چې تا نه د دوی تپوس کېږي. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، بیان ادب ذکر کوي، کسه د نورو مشران په بدو مه یادوه، کینې بیا تاله به هم یادوي. ولا تسبوا الذین، او بد مه یادو او خلکو ته یدعون من دون الله، چې هغه سره بلې سوی د الله تعالی نه. فیسبوا الله عدوا، نو دوی به الله تعالی ته بیا هغه خبرې وکړي چې هغه نه وي مناسب، عدوا د دشمني د وجې نه. بل دا چې بغیر علم، بغیر د علم نه. کذلک همدارنګې زین لکل امت، مهسته کړي دي هر یو ډلې دپاره عملهم، عملونه د دوی، ثم الی ربهم، بیا د دوی خپل رب طرف ته مرجعهم، واپسې دا ټولو دی. فینبئهم، نو موږ به خبر ورکوو دوی ته چې کوم دوی عمل کوي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، او دوی قسمونه کوي پر الله تعالی مضبوط قسمونه. د دې خبرې سره ان جاءتهم، کچې راشي دوی ته آیتون، یوه نښه، لیؤمنون بها، نو دوی به خامخا ایمان راوړي. قل انما الآیات عند الله،
بس دغه د دیو مطالبات نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په مختلفې مطالبې کولې چې که دا معجزه ته راوړه دا راوړله نو موږ به ایمان راوړو قل او نبی صلی الله علیه وسلم زړه کې دا غوښتله چې د کوم مطالبات دوی وي چې دا پوره شي او صحابه کرام هم دا ویل چې که دا مطالبات دوی پوره شي چې دوی ایمان راوړي نو قل ته ورته ویه انما الآیات عند الله یقینا دا نشانې چې دي یا معجزې چې د الله تعالی سره دي وما یشعرکم او خبر نه دی ورکړی تاسو ته یعنې تاسو هېچ چاته هم د دې خبر نه ورکوي انها اذا جاءت چې کله راشي دوی ته لا یؤمنون بیا ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم وابصارهم مو اړوو راړوو زړونه د دوی او سترګې د دوی لکه ما لم یؤمنو به لکه څرنګه دوی ایمان نه راوړي اول مرتين اول ځلې ونظرهم فی طغیانهم یعمهون او مو پرېږدم دوی سرکشي کې چې دوی نور هم ننوځي مطلب ښه ګناهونه وکړي نو څومره ګناهونه وي دوی به غضب سخت وي ولو اننا کچری یقینا مو انزلنا الیهم الملائکه چې راسون دوی ته یو ملک وکلمهم الموت او خبرې وکړي مړیو سره وحشرنا او موږ ژوندي کوم دوی ته دا مړي کله شی یا هر یو شی قبرا مخامخ ما کانوا لیؤمنوا نو دوی بیا هم ایمان نه راوړي الا ان یشاء الله مګر څه خوښوي الله تعالی ولکن اکثرهم لا یجهلون اکثر د دوی نه پوهېږي جهیلان دي وکذلک جعلنا لكل نبی او مو همدارنګه ګرځولي هر یو پیغمبر دپاره دشمنان د شیطان انسینه او همدارنګې د شیطان جنینه لیوحي دې دپاره چې یاد کړي دوی خبرې ځانې د ځانو ته زخرف القول اخیسته خبرې مطلب چې دوی د کومې بیکاره خبرې دي بس دا یو بل ته خبرې کوي او یو بل دوکه کوي ولو شاء ربک که چیرې خوښه شوي الله تعالی نه ما فعلوه نو دوی به دا کار نه وکړی فذرهم پرېږده دوی وما یفترون او ما یفترون چې کوم دوی د ځانه دروغ جوړوي ولتصغى الیه افئدة الذین او مایله شي دوی طرف ته زړونه د او خلکو له چې دوی ایمان لري په آخرت باندې ولیرضوه او دوی غوره کوي ولیکترفو او دوی کوي ما هم مختلفون هغه څه کوم دوی کوونکي دي افغیر الله ابغي حکما آیا دیو طلب کوي سوای د الله تعالی نه بل فیصله کوونکی او هو الذی او حال درج د الله تعالی چې هغه ذات انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی تاسو ته کتاب مفصله تفصیل سره بیان کړی شوی یعنی هر یو شی په دې کې واضح بیان دی والذین او خلق اتینهم الکتاب چې موږ دوی ته کتاب ورکړی دی یعلمون دوی پوهېږي چې انه چې دا کتاب چې نازل کړی شوی طرف د تانه بالحق په دپاره د اظهار حق فلا تکونن من الممترین نو مه کېږه ته د شک کوونکیو نه وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا او پوره شوي دي کلمې د رب د تعالی یا حکم د رب د تعالی په رښتیا او انصاف سره لا مبدل لکلمته نشته د الله تعالی په کلمو کې یا احکاماتو کې بدلیدل وهو السمیع العلیم وان تطع اکثر من فی الارض که چیرې ته تابعداري وکړې د ډېرو هغو والا چې هغه په ځمکې کې نو یضلوکه خطاب کې تا عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه ان یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مګر د خپل ګمان له ان هم الا یحرسون نشته دوی سره دلیل مګر اټکل خبرې ان ربک یقینا د رب د تاسو هو اعلم دا ډېر پوهې دی به هغه چا باندې یضل عن سبیل چې هغه ګمراهي د برابر لارې نه وهو اعلم بالمهتدین او دا الله تعالی ډېر ښه پوهې دی په هغو خلکو باندې چې هغه هدایت باندې روان وي نو فکلوا مما ذکروا دې ځنه دویمه حصه د صورت شروع کیږي او په دې کې محرمات په ذکر کیږي فکلون تاسو خورئ مما د هغه څه نه ذکر اسم الله چې هغه باندې یاده شي د الله تعالی والا ان کنتم بآیاته مؤمنون که چیرې و تاسو آیتونو د الله تعالی باندې ایمان راوړونکي وما لکم او څه دي تاسو دپاره چې الله تأکلو تاسو نه خورئ مما د هغه څه نه ذکر اسم الله چې یاده شي په هغه باندې واغوستلی شي نامه د الله تعالی والا وقد فصل لكم ما حرم علیکم یقینا واضح بیان کړی شوي تاسو ته ما هغه څه حرم علیکم چې حرام کړي دي الله تعالی تاسو باندې الا ما اضطررتم مگر په هغه اضطراري حالت کې چې تاسو محتاج شو وان کثیرا لیضلون باهوائهم یقینا خامخا ډېر ګمراه دي باهوائهم د خپلو خواهشاتو د وجې نه بغیر علم بغیر د علم نه ان ربک یقینا د رب د تاسو دی هو اعلم بالمعتدین دا ډېر ښه پوهې دی تجاوز کوونکو باندې دې کې الله رب العزت فرمایي تاسو ته ما مضطررتم الیه کوم شیان چې حلال دي یا کوم حرام دي بس بیان تاسو ته شوی دی نور ځان محرمات او حلالات چې دا شیان مجرو د دې معنی راغلي وذرهم ظاهر الاسم او پرېږده دوی په ظاهر ګناهونو کې
وباطنه او همدارنګې پټو ګناهونو کې ان الذين یقینا هغه خلک چې هغه ګناه کسب کوي د ګناهونو والا سیجزون بما كانوا یقترفون زر دوی ته بدله میلاو شي د هغه باره کې چې کوم دوی کوي ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله او تاسو مه خورئ هغه څه چې هغو باندې نمان نه وي یاده شوي د الله تعالی والا وانه لفسق او یقینا دا خامخا فسق او ګناه دی یا پلید دی وان الشیاطین یقینا دا شیطانان څه دي لا یوحون او خامخا دوی وسوسې اچوي الی اولیاءهم خپلو ملګریو ته لیجادلوکم دې دپاره چې دوی بحث وکړي تاسو سره وان اطعمتم